السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته او ملګرو زنن راغلی ما څنګه چې تاسو سره مونږه وعده کړې وه د خپل وعدې پوره کولو دپاره چې کوم زمونږ په حلقې کې N30 PK 77 او علاقه چې ده د ماشوګګر یونین کونسل دی د هغې حوالې سره د سابقه MPA صاحب صلاح الدین مومن صاحب سره مونږ ناست یو دې ټیم کې او ورسره چې دی ناظم موجوده ناظم یا چیرمین د VC 24 او یوت کونسلر هنرګل صاحب سره مونږ ناست یو دې ټیم کې نو مونږ به دوی نه پوښتنه کوو چې څومره په اخلاص سره تیر ځل خلکو MPA صاحب صلاح الدین له اوټ ورکړی او ډېر په باري اکثریت سره یې کامیابه کړی خو د بده مرغه چې کوم امیدونه د خلکو هغه شان کارونه ونه کړی شو نو آیا د هغه کارونو د نه کولو وجوهات څه دي هغه به موږ نن د MPA صاحب د خپل زبان نه د خپلې خولې نه به هغه اورو چې هغه څه وجوهات وو چې هغه کارونه هغه شان ونه کړی شو زموږ په علاقه کې. السلام علیکم. وعلیکم السلام، په خیر راغلی. MPA صاحب د خلکو یو ګیله ده د ټول قوم چې مطلب تاسو 4-5 کاله حکومت په دې علاقه باندې وکړو د PK 77 MPA پاتې شوی د عوامي نیشنل ګوند د طرف نه خو ولې هغه شان کارونه ونه کړی شو د لارو حالات ته که موږ وګورو که د بجلۍ حالات ته موږ وګورو یا د جینکو سکول چې ډېر یو غټه مسله ده چې په ټوله علاقه کې د جینکو های سکول نشته دی نو دې حوالې سره تاسو څه وایئ عوام ته څه پیغام ورکول غواړئ په دې حوالې سره؟ اول خو ستاسو شکریه ادا کوم چې په ډیر صحیح وخت باندې راغلی چې دا خبرې مونږه قوم ته عوامو ته په مخه کې کیږدو چې د کارونو په حوالې سره دا یو حقیقت دی چې د تیر د PTI حکومت کې چې د هغې 2/3 میجورټي سره حکومت و نو په هغې کې مونږه ته ترقیاتي فنډز ډیولپمنټل پروجیکټس هغه په مونږ باندې مکمله پابندي لګولې وه مونږ ته یې نه راکول خو بیا مونږ هم پرېښي نه وو زه د PK 71 نه وم او د 70 نه د خوشدل خان زمونږه دواړه د عوامي نیشنل پارټۍ وو نو دی چې زمونږه حلقې ته مونږ نظرانداز کول او مونږ له یې نه راکول نو مونږه په هغې غلي پاتې نه شو مونږ هغه مسله یوړه های کورټ ته او بیا د های کورټ نه مونږ لاړو سپریم کورټ ته نو مونږه د خپلې علاقې مناسب حق ته نه راخیستی دی خو ګورنمنټ ویز او هغې بل دا چې وزیر اعلی د صوبې چیف ایگزیکټیو وي نو د هغې به خپل اختیارات استعمالول هغې به د گورنر چې ولې چې ما د گورنر د رور نه ګټلې وه او هغې ځان دپاره دا یو د غیرت خبره ګڼلې وه نو د هغې د وجې نه به هر د محکمې سیکټري ته او دا اوس چې هغې ګورنمنټ ختم شو نو مونږ ته هغه سیکټریز پخپله هم ویلي چې مونږ ته به وینا کېده چې د دې کارونه به نه کوئ خو د هغې باوجود مونږ خپل څه ترقیاتي کارونه کړي زه عوامو ته زه ټول خپل د دې کلي تنانو ته زه په چیلنج سره ویلی شم چې ما په 4 کاله کې د حکومتي نه د اپوزیشن ممبر په حیث باندې په خپله علاقه کې 10 روډونه کړي دي که ما ته په خپل ټایم کې په 4 کاله نه 15 کاله کې څوک وښیي چې هغې په دې ماشو یونین کونسل کې 10 روډونه کړي نو زه به بیا د دې الیکشن نه دستبرداره شم او د جینکو سکول تاسو ووي زما په ماشو کې دوه های سکولز دي دلته کې ډیګري کالج په دې ټوله حلقه کې نشته دی د جینکو دپاره د هلکانو یا بویز ډیګري کالج په کویدامان کې عوامي نیشنل پارټۍ جوړ کړی او چې د هغې د حکومت اخیري ټایم و هغې کې منظور کړی مو په هغې له ګرانټ هم مختص کړی او هغه خو فنکشنل دی او د جینکو دپاره نو هغې دپاره په خپل ټینیور کې نه چې کله زه MPA نه وم او زمونږه اسمبلی ډیزالو کا نو هغه د نگران سیټ اپ کې ما خپل لینکس چې و خپل پبلک ریلیشنز او د آفیسرز او آفیشل سره خپل تعلق په ذریعه باندې د دې علاقې دپاره ګرلز ډیګري کالج منظور کړی دی انشاءالله د هغې به الله دې کړي چې را روان ځل مونږ وګټو عوامي نیشنل پارټي وګټي نو مونږ به د هغې انشاءالله افتتاح ډېره زر کوو د خیره. ها MPA صاحب ستاسو خبرې مونږ واورېدې خو دې کې لکه ډېر په غټه سطح باندې
په ماشوګه کې هو به های سکول وي د جینکو چې کوم های سکول دی هغه خو به وي او چونکې عوامي نیشنل ګوند چې کله مخکې نه هغوی کوم حکومت کړی نو د هغوی په ریکارډ باندې د ټولو حکومتونو نه د پاکستان د ازادېدو نه راواخله تر اوسه پورې په ریکارډ باندې د تعلیم دپاره په صوبه کې د ټول نه زیات کار چې دی هغه عوامي نیشنل ګوند کړی و خو د بده مرغه چې کوم زمونږ علاقې دي کویدامان شو دا ځنګلي دا ایریا شو په دې کې تر اوسه پورې د جینکو سکول جوړ نه شو آیا د دې دپاره تاسو څه اقدامات کړي دي څه منظورتیا یا اسمبلی کې څه خبره شوې ده یا نور حکومتي واکدارانو سره تاسو څه خبرې شوې دي؟ بالکل تاسو ښه تپوس وکړو موږ چې کله او دا نن سبا خو خبرې پټیږي نه دا خو آن ریکارډ دي چې ما آن فلور آف د هاوس هم دا خبرې را اوچتې کړې وي په متنو کې اوس د 500,000 آبادۍ کلي دی هغې کې د جینکو های سکول نشته دی او ما هغه ټایم هم په فلور آف د هاوس ویلي او بیا هغې دپاره ما خپل تګ و دو کولو هغه ما منظور کړی دی انشاءالله نو هغه به د را روان کال نه په کار دی چې هلته 2 میډل سکولز دي هغه یو ورکې اپګریډ کړی دی انشاءالله هغه به های شي دغسې په ازاخیلو کې هلته کې های سکول خو شته خو هغه ځای لږ لرې دی نو هغه مونږ ورله هم اپګریډ کړی دی او په زما په ټول ټینیو کې نو د تیر د پی ټی آی حکومت ما ته صرف او صرف د بار ویلو باوجود صرف یو سکول را کړی چې ته د های نه هایر سیکنډري کولی شي نو هغه مونږ د هغه ځای د یو په ځای باندې مونږ په خپلو تعلقاتو باندې د یو په ځای باندې 2 د هلکانو هم اپګریډ کو هایر سیکنډري ته او د جینکو هم های نه هایر ته اپګریډ کړی دی او د علاقې دپاره ما چې څنګه وختي وویلې چې مونږه دغه منظوري هم اخیستې ده انشاءالله هغه به ډېر زر په هغې باندې کار هغې باندې سیکشن 4 لګول دي ځای وله خوښول دي انشاءالله هغه به هم روان شي. تاسو خبرې د ایم پی اے صاحب نه واورېدلې اوس ورځو ایم پی اے صاحب نه یو څو پوښتنې نورې کوو بیا راځو تاسو سره واپس. ایم پی اے صاحب په بډابیره کې اوم هسپتال شته په متنو کې هم شته منځ تر منځ چې کومه د ماشو میره ده چې کوم ته د ټول نه غټ مرکزي او تجارتي بازار چې دی د ځنګلي بازار دی د دې سره بالکل د ایمرجنسي داسې وړوکی هسپتال یا غټ هسپتال خو څه خو د علاقې په سطحه یو هسپتال پکار دی هغه تر اوسه پورې نه دی جوړ شوی آیا دې دپاره تاسو اقدامات کړي دي؟ ډیر ښه تپوس هم وکړو دا ډیره اهمه خبره ده مونږ په خپل ټایم کې د دې دپاره د هیلث آفیشل سره او هیلث منسټر په هغه هیلث منسټر د هغې تیمور جګړه و او هغه زمونږ ډیر مضبوط مخالف و ډیر دغه مخالف و هغه به زمونږ د علاقې دپاره بلکې د هغه سوچ د ترکی نه و هغه صرف خبرې کولی شوي او نور هغه د کار سړی ونه نو هغه سره میټینګز خپل کړیو چې زمونږه د دلته کې بی ایچ یو چې دا راته اپګریډ کی خو د هغې دپاره هغې زمونږه او ما په دې باندې خپل کوېسچنز هم په اسمبلی کې راوستي دي د هغې سره خبرې اترې هیلث آفیشل سره هغه د هغې باوجود هغې کول نه ما ته سیکرټري هیلث ډیر کلیرلی ویلي چې هغې تاله نه کوي نو د هغې اوس دا ده چې بیا په هره خبره باندې عدالت ته هم نشي تللی نو هغه خو بهرحال مونږ خبره راوچاته کړې وه دا د هغې هغه هټدرمي ورته ویلی شي د هغې د هغه د تعصب و د هغې د بغض و کینه وه او د علاقې سره ولې چې دلته نه د پی ټی آی کینډیډیټ مونږ هراو کړی و د هغې د وجې نه د علاقې سره ما سره نه د علاقې سره ما سره به څه کړي خو د علاقې سره یې ظلم زیاتی دپاره دغسې کول او هغې دلته کې کار کول نه غوښته زمونږ د نورم د بی ایچ یوز ما د په سلیمان خیلو کې هلته کې هغې تقریبا 15 نواله 500,000 پورې آبادی کلی دی هلته تر اوسه پورې او دا آن د فلور آف د هاوس ما ویلی دي دا په ریکارډ باندې ده نو هغې کې تر اوسه پورې بی ایچ یو نشته دی ما ورته چې دا تیر د 2019 کې چې دا کووډ راغلو نو د کووډ د وجې نه خو بیا هیلث ایمرجنسي وه او مونږ دا په فلور آف د هاوس ویل چې دا څنګه هیلث ایمرجنسي ده چې په دې کې سیول ډسپنسري ده او په هغې کې خو پروفیشنل ډاکټر نشته هغې کې خو پیرامیډکس وي نو دا ډیره د شرم خبره وه خو هغې دا ده چې په هغې باندې دا دې خبرو اثر نه لرلو یعنی ستاسو مقصد دا دی چې مونږ څومره حکومت هغه د پی ټی آی بالکل او د پی ټی آی حکومت نه غوښتل چې د نورو پارټو بشمول اے این پی کینډیډیټ ته فنډ ورکړي او هغوی په خپلو علاقو کې ترقیاتي کارونه وکړي بالکل تاسو ټیک ووی د دې نه علاوه تاسو په خپل دور حکومت کې
چې کله ایم پی ای په خپله حلقه پاتې شوي تاسو کم کارونه داسې کړي دي چې هغه د عوام د فایدې دپاره وي چې هغه عوامو ته په ډاګه شي؟ دا هم ډېر ښه تپوس وکړو ځکه چې زه هر ځای کې نن سبا په کارنر میټینګس کې م وایم چې زه د ډرین او د ټرانسفارمر سیاست نه کوو او نه عوامي نیشنل پارټي په دې باندې سیاست کوي او نه دا چېرته په دې باندې کریډټ اخیسته غواړي. مونږ سینیټیشن کارونه ځکه چې فنډ مونږ د هغوی په خوښه نه، د پی ټي آی په خوښه نه، د هغوی د حکومت په خوښه نه، مونږ په خپل حق ترنه په خپله اخیستی او ترو عدالت د عدالت په زور باندې د سپریم کورټ په زور باندې ترنه مونږ د خپل علاقې حق راخیستی او مونږ د سینیټیشن کارونه کړي دي. خو زه هغه منشن کوم نه، زه به د ټولو نه اول دلته ځي زما علاقې ته، لکه چې څنګه تاسو ووایي چې دلته کې ایمرجنسي سروسز نو د ټوله علاقه کې نو، دلته کې ریسکیو سنټر نو. ما د ټیکنیکل کالج چې د دلته نه تقریبا 15 کیلومیټره یا د دې نه به زیات وي دغه مره فاصله کې به وي او په منځ کې ډېره بیا په روډ کې کنجسشن دی نو هغوی دې خواته ریسپانس ټایم به د هغوی د نیمې ګنټې برابر و. ما هغه سنټر را واخیستو هغه ځای نه او وروړو دلته مونږ سره د تقریبا دغه پل چې دی پل شاته دی نو مطلب دا چې 1 کیلومیټر فاصله او د دې نه به هم کمه وي نو دلته کې خپل دی د حلقې منځ ته م راوړو چې د هغې ریسپانس ټایم هر ځای ته وي. نو دا ریسکیو 1122 والا سنټر زه به دغه منشن کوم چې دا د خلکو ضرورت دی او دا د هر چا ضرورت کیدی شي. هغې کې اوس فنکشنل هم دی، فایر ټرکس هم دی ورکې، ایمبولینس هم دی او ډېر ښه ټرینډ سټاف هم دی ورکې. او هغه بلډینګ هم مونږه د سی ان ډبلیو نه ځمکه واخیسته، د عوامو پیسې هم پې خرچ نه کړي زیاتې، هغه ځکه چې په هغه د سی ان ډبلیو ځمکه سرکاري ځمکه م هغوی ته ورکه نو په ځمکه باندې پیسې ونه لګېدې. بل دا چې زه زمونږ د علاقې مسله زما په خیال د ټولو نه غټه مسله د بیروزګاري ده او بیروزګاري د وجې نه امن زمونږ خراب شوی دی. دلته کې بدامني وه، دلته دهشتګردي پاتې شوې ده، خو دا ټول د بیروزګارۍ د وجې نه. نو دغه په سوونو باندې هم که روزګار ورکړي نو هغه کافي نه دی. دلته په زرګونو باندې روزګار پکار دی او هغې دپاره ما دی خپل علاقې ته د پېښور د هغه سر نه د انډسټریل سټیټ راوستو، هغه د حکومت په خوښه نه چې دی خبرېده نو مونږ والا دلته کې هغه سیکشن 4 هم پې لګېدلی او چې کار پې روان شو نو هغوی بیا خبر شو. نو دا مونږ د دې علاقې ته راوړی دی او زه ویم چې عوامي نیشنل ګوند ته یا عوامي نیشنل پارټۍ او د سرې جنډې ته د دې کریډټ لاړ شي چې د هغوی یو نماینده د خپلې علاقې د بیروزګارۍ غم ورسره و، ځوانانو دپاره د روزګار غم یې کولو او دا انډسټریل سټیټ یې راوړی دی. دا وړوکی نه، دا میګا پروجیکټ دی. نو دغه خبره دغسې زه چې د دې علاقې دپاره ګرلز ډیګري کالج هم وړوکی شی نه دی، هغه هم انشاءالله دغه نو دا شیزونه به زه منشن کوم. دا څه سکولونه چې مونږ اپګریډ کړ او د روډونو خبره مونږ وکړه د خپلې علاقې زما چې کومه حلقه وه نو مخکینی ځکه چې بیا ورکې ډیلیمیټیشنز وشو، هغه څه کټ شوي، څه ورکې نوي ایډ شوي. اوس دا نوي چې کوم ایډ شوي دي ورکې نو په هغې کې اوس ډېر ډیفیشنسیز دي، هغې کې د سهولیات د نیش برابر دي. انشاءالله اوس به په هغې فوکس کوو او زه ویم زه غواړم چې خلک د زما په 4 کاله ریکارډ باندې په ریکارډ باندې په هغې باندې جج کي، دا نه چې په اوس که څوک د چا په واسکټ باندې یا په هغه ډبلو کېړو باندې مین شوي وي نو هغه بیا غلطه خبره ده، دا به زیاتې وي. ګنې نو زه په کریډټ دی هغه چاله ورکړي چې چا کار کړی وي او زه په دغه شیزونو باندې کریډټ غواړم خپل ځان لا، خپل عوامي نیشنل پارټۍ لا، ځکه چې دا د عوامي فلاح کارونه دي انشاءالله. ملګرو د ایم پی ایس خبرې تاسو واورېدې او موږ لا تر هغه سره یو. د ایم پی ایس ستاسو ټیم ډېر زیات نه اخلو ولې چې ستاسو هم د کمپین ورځې دي، د منډو ترلو ورځې دي. خو یو اخري پوښتنه به زه وکړم او د نن سبا چې څومره زموږ د علاقې مسله ده د ټولو زیاته هغه ده د بجلۍ. د بجلۍ مسله چونکې په ټول ملک کې ډېره زیاته ده، خو بیا زموږ په علاقې کې داسې ده چې بعضو علاقو نه مکمل کنیکشن یې کټ شوي دي، ستنې ولاړې دي، ټرانسفارمر یې شته دی خو مکمل کنیکشن یې کټ شوي دي. د دې حوالې سره څه اقدامات آیا تاسو مخکې چا سره خبره کړې ده یا اوس تاسو چا سره خبره اتره کوئ؟ د دې حوالې سره عوام آګاه کوي، عوامو سره خبرې وکړي. دا ډیره اهمه خبره ده او دا ډیره کرونیک ایشو ده. خو د دې په د بجلی
ګیس او دا سړک چې دی دا نیشنل هایویز دا وفاقي سبجیکټس دي، دا وفاق سره دي. نو په دې کې ته ځکه چې زه 4 کاله MPA پاتې یم، نو ماته معلومه دي چې په رولز آف بزنس مطابق د اسمبلی نو هغې کې ته اسمبلی کې خبره هم نشي کولی ځکه چې دا د وفاق سره تعلق لري. خو ما د هغې باوجود به موږ به قراردادونه پیش کول او هغه به پاس هم شو، خو به هغه دا ده چې هغه ټیم د PTI حکومت نو په هغې باندې څه اثر نه لرلو. MPA صاحب ستاسو خبره کټ کوم، خو چونکې تاسو سره MNA چې کوم د NA30 هغه تاسو سره د وفاق نماینده نه و، آیا هغه د خلکو نماینده نه و چې هغه نمایندګي کړې وي او دا حق یې چې دی خپل علاقې ته راوړی وی؟ دا خو هم د زه ویم د ډېر زیاته دي، ټولو کوېسچنز نه دي، دا ډېر اهم کوېسچن وکړو، ډېره اهم خبره دي وکړه. په کار دی چې هغه دا ځل بیا په فیلډ کې دی، دا ځل له بیا وایي چې یو علاقې ته وایي چې مونږ له دې ووټ راکړی شي. نو وروره ته خو زما به ورته وینا دا وي چې ته خو 15 کاله حکومتي او خپل ټول ټایم کې حکومتي MNA پاتې و، اول PTI سره او بیا چې کله هغه عدم اعتماد راغلو هغې PTI لرې کا عدم اعتماد په ذریعه باندې، نو بیا دې اتحادي حکومت کې بیا هغې کې شامل شو. نو 15 کاله حکومت کې پاتې و، خو د هغه سوچ زما خیال دی دغه نو هغې دې ته پرایورټي پته نشته چې د هغه ترجیحاتو کې څه شی و، ځکه چې مونږ ته خو داسې په دې علاقه کې زه په چیلنج سره ویم، زه انډسټریل سټیټ یادوم، زه ریسکیو سنټر یادوم، زه ګرلز ډګري کالج یادوم. نو دې دې هم داسې ماته څه پروجیکټ یاد کړي که نه چې هغه اوس په ویڼۍ جوړولو، په ډرین باندې، په ټرانسفارمر په دې باندې ترقي نه راځي. او زما په خیال په دې به راسره عوام او تاسو ټول متفق کېږئ چې ترقي دغه نه ده، ترقي چې دا مونږ څه یاد کړ دغه دي، اجتماعي کارونه دغه دي. هغې که ستاسو په چې څنګه تاسو وویل که د هغې مطلب وې نو دا خبره دا مسله حل کېدی شوه، خو د هغې ترجیحاتو کې دا مسله حل کول نو که هغه دا حل کړی وی نو بیا به خلک هغه له ولې تلو. نو دغه هغې قصدن عمدن زما خو دغه خیال دی کېدی شي اوس انسان غلط هم کېدی، خو ما ته چې څه ښکاري قصدن عمدن هغې دا کارونه حل کول، دا مسلې حل کولو کې انټرسټډ نه وو. MPA صاحب یو پوښتنه دا کومه چې آیا خلکو په تاسو باندې دوباره ادبار اعتماد وکړي او تاسو له اوټ درکړي د خلکو چې کومې مسلې دي چې کوم د PK 77 د حلقې مطابق، آیا دغه مسلې تاسو څومره حده پورې حل کولی شئ که خلک دوباره تاسو نه د امید وساتي او تاسو راولي په خپل سیټ باندې خپل MPA سیټ ته تاسو کامیاب کړي؟ یما او زما په عوامو باندې مزه عوامو کې شعور راغلی دی او هغوی پیژني او زمونږ تیره کارکردګي په اسمبلی کې چې زمونږ اوس دا ډرین جوړول او دا ترقیاتي کارونه دا د MPA په کار دی چې دا د هغې کار نه وي، د هغې خو کار لیجسلیشن وي. نو په لیجسلیشن کې ما ښه برپور حصه اخیستې ده، ما د اسمبلی په ټولو کاروایانو کې ښه هر ټایم حصه اخیستې ده. ما د علاقې مسلې راخیستې دي او د پښتنو د پښتونخوا د لوی جرګې صوبایي اسمبلی ته هغې کې په هغې باندې بحث کړی دی، هغه په ګوته کړي دي دغه ته د هغې کنسرن اتھارټیز ته، او ما ته ایکسپیرینس دی د زما په مقابله کې که څوک نوی وي نو هغه ته ایکسپیرینس نشته دی، ما ته زما ورکې تجربه ده، زه ورباندې پوه یم چې کم کارونه کول دي او ما ته داسې په فنګر ټپس باندې یاد دي چې زه به دا ځل او بل دا چې عوامي نیشنل پارټۍ خو منشور دا خو هغه پارټي ده چې زدي منشور جاری شوی دی، نور چا خو لا تر اوسه پورې منشور نه دی خپل جاری کړی. نو مونږ ته د خپل منشور په رڼا کې او خپل پرایورټیز ځکه چې د هرې حلقې خپل ډاینامیکس وي، د هغه ډاینامیکس نه زه ښه خبر یم، ښه هر ځای کې د الیکشن کیمپین او زه د دې یوازې په دغه کې نه، زه د هر چا په غم ښادۍ هغې کې ډېر کولو عوامو سره میلوم، زما ربط ډېر، زما کنیکشن خلکو سره ډېر مضبوط دی. نو ما ته د هرې علاقې مسله د علاقې ستونزې ډېرې ټیک معلومه دي. نو ما ته زه ډېر کانفیډنټ یم چې دا تیر ځل خو د بغض د کینې او د عناد حکومت و، دا را روان ځل به چې هر څه وي نو د دې نه به بهتر وي انشاءالله. MPA صاحب عوامو ته څه پیغام ورکول غواړي؟ دا خو دا په ښه خبره ده چې عوامو د
څوک د چا په واسکټ باندې نه ځي د چا واسکټ په بټنو هغه دربړې غونته کیړو باندې دي نه ځي او خلک دې په دې باندې نه چې څوک مونږ خو څوک نیولي نه دي مونږ خو چاته کنزل بد رد نه دی ویلي چا سره ظلم نه دی کړی خپله کارکردګي د 4 کالو زه 4 کاله حکومتي نه چې دا بیا واضح کم زه حکومتي نه زه اپوزیشن ام پی ای وم او په دا 4 کالونو کې په 4 کاله کې زه خپله کارکردګي په بنیاد باندې دی ما جج کی عوام زه ویم چې د زمونږ منشور دی وګوري او عادي نورو سره کمپیر کی ما او د عوامي نیشنل پارټۍ چې د زمونږ د ان 30 کم کینډیډیټ دی ارباب زین عمر ډیر تکړه او کوالیفاید الک دی ځوان دی هغه مونږ د نورو سره مقابله کی او د هغې نه پس دی بیا ډیسایډ کی نو اوس که په داسې په څوک په چا باندې اندا اعتماد کوي که نه نو بیا به نقصان کیږي بیا به هغه اهداف حاصل نشي بیا به ترقي را نشي او بیا دا تارونه خو به دغسې وي خو بیا به په دې کې بجلی را نشي نو زه عوامو ته به هم دا اپیل وي چې تاسو دا کینډیډیټس واورئ د دې خبرې واورئ د دې سوچ در جج کوي او د هغې ایجوکیشن بیک ګراوند وګورئ او د هغې کامپیټنسي لیول لږ جج کوي هغې نه پس فیصله وکړئ ځکه چې په دې باندې زموږ د راتلونکي د نسلونو ډېر ډیپینډنټ دي نو په هغې باندې ډېر محتاط انداز کې فیصله وکړئ ایم پی ایس صاحب یو بل ډېر یو ډرامایي چې کوم یو خبر خورېږي او عوام په دې شکایت کوي چیرې ایم پی ای صاحب چې کوم د پی کې 77 ایم پی ای دی صلاح الدین مومن صاحب په سوشل میډیا باندې هم داسې ډېر چلیږي چیرې دوی په پریس کلب کې چې کوم احتجاجن ایم پی ای ټول شوي یا ایم این ای ټول شوي د عوامي نیشنل ګوند په هغې کې تاسو د صحت کارډ شلولی و داسې څه یو ویډیو خورېږي نو د هغې په حوالې سره تاسو څه وایئ دا چې څومره کوېسچن تاسو که ټول ډېر اهم او دا هم یو ډېر اهمه خبره ده او غواړم چې دا عوامو ته پته ولګي که زه فرض که تاسو نه پوښتنه وکړم چې تاسو سره تر ننه پورې صحت کارډ راغلی دی نو ستاسو جواب به وي چې نه نو صحت کارډ خو شته دی نه صحت کارډ خو دا خو یو سیستم دی چې په د هر چا په شناختي کارډ په نمبر باندې نو زه ستاسو شناختي کارډ څنګه شلولی شم او تاسو زما یا یو بل تن زما شناختي کارډ څنګه شلولی شي او دا چې مونږه کم پیپر هغه شلولی نو هغې باندې دی د دې هیلث منسټر په ډیر ډیګریډینګ انداز کې په ډیر تضحیکامیز انداز کې د عوامي نیشنل پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان ملي مشر اسفندیار ولی خان د هغې یاد کړي مولانا صاحب یاد کړی او زرداری صاحب دی یادولو هغې په باندې بیا د هغې خپل ریاکشن چې هر څنګه و خو زمونږ دغه دا و چې زما لیډر هغه دومره کمزوری نه دی چې هغه د عوامو پیسو باندې علاج وکړي شکر دی هغه الله پاک ورکړي دی او په خپله پیسه باندې دې باندې چې څوک حقدار دي په هغې باندې خو دا مونږ د هغې تضحیک مونږ د هغې دا ذلت چې کوم د ذلت امیز انداز کې دی کول مونږ د هغې چې مونږ ته دا ستا دا طرز دا طریقه تاله خو طریقه نه درځي تاله خو طرز نه درځي ته خو د مشرانو په عزت باندې نه پوهېږي نو مونږ ورته وي چې دا ستا دا چې کوم نو په هغه کاغذ و کاغذ خو صحت کارډ نی نو مونږ هغه شلولی خو دا ده چې څنګه د پی ټي آی نورې دعوې دروغ وي دویم نمبر وي نو دغسې دین هم یو ایشو جوړه که او هغې په دې دروغو خرڅولو کې ډېر مهارت لري نو دا هم یو دروغو دا هم یو ډرامه جوړه کړې وه ایم پی ای صاحب خپل د صحت کارډ حوالې سره چې کوم وضاحتي بیان و هغه بالکل حقیقت خو دا هم دی چې صحت کارډ خپله چا سره شته دی نه بلکې صحت کارډ شناختي کارډ کې خپل یو سیستم دی او هغه د سټیټ بینک سره د هغې ټول کنیکشن چې دی سټیټ بینک سره دی نو ایم پی ای صاحب وایي چې یاره دا خبره مکمل طور باندې دروغ وه او چې کوم څه موږ شلولي وو هغه یو بل پیپر و هغه موږ شلولی وو خو خلکو سوشل میډیا کې ایډیټینګ پې وکړو هغه خور شو هغه وایرل شو صاحب موږ خپل پروګرام راټولو او ستاسو د ټولو ملګرو نه موږ ډېر زیات ممنون او مشکور یو چې تاسو خپل قیمتي ټیم ویستو موږ دپاره او موږ یو شارټ انټرویو راکړه او دا هم د دې دپاره چې خلک د دې نه آګاه شي خلک خبر شي چې د دوی کوم 4 کاله حکومت کړی آیا د دوی کارکردګي څه وه او اوس را روان چې کوم حکومت دی که دوی هغې کې کامیاب شي نو د دوی وعدې څه دي او د دوی نیت څه دی د دوی کارکردګي څه ده نو انشاءالله که الله پاک ایم پی ای صاحب له کامیابي ورکړله نو هغه یو انټرویو نن شوه
او یو چې دی یو د کامیابۍ نه بعد به انشاءالله د دوی نه موږ یو انټرویو کوو او موږ به دوی ته خپلې وعدې را یادو چې تاسو کومې وعدې کړې وې د عوامو سره هغه وعدو باندې کوشش وکړئ او هغه وعدې تاسو چې دی پوره کوئ.